ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو پرون زمونږه سبق چې ونه د والدینو د حقوقو باره کې و چې په بچو باندې د والدینو څه حقونه دي، د هغې باره کې موږ حدیث شریف بیان کړی او نن چې دی د بچو د تربیت متعلق چې په والدینو څه حقونه دي د هغې متعلق به موږ خبره کوو انشاءالله. نو حدیث شریف کې راځي چې د خپل زوی او د خپل لور بوسه یعنی هغو ښکلول او په بیمارۍ کې هغوی ته حوصله ورکول دا یو ښه عمل دی. دا مسلم شریف کې دا حدیث دی، یعنی هغو ښکلول او په بیمارۍ کې هغو له حوصله ورکول چې ښه به شي، الله پاک به دې ښه کړي او زه در سره یم او چې ماشومان او غټ یې نو ورته وایي چې موږ ستا هر قسمه علاج ته تیار یو، ته حوصله مه بېله. داسې حوصله ورکول دا یو ښه عمل دی. دا مسلم شریف کې حدیث دی. بل حدیث دی خپلو بچو ته په اوبو کې تېرېدل ښودل او تیراندازي ورته ښودل، یعنی هدف نشانه کول، که هغه په ټوپک وي که په غشي وغیره لیندۍ هر څه دا ورته ښودل. خپلو بچو ته تیراکي چې څه ته وایي په اوبو کې تېرېدل، لامبو وهل، لامبوزن جوړول او دغه شان هغو ته نښه ویشتل ښودل. دا د بچو حق دی په پلار باندې. بل حق یې دا دی چې خپلو بچو ته کتابت ښودل. دا حدیث چې دی دا په تحتاویر یو کتاب دی پاکي دی. خپلو بچو ته کتابت ښودل یعنې لیکل او تیراکي او تیراندازي ورته ښودل او هغو له پار رزق ورکول، دا په والدینو حق دی. دا د هغو حق دی، یعنی د بچو حق دی او په والدینو دی چې هغو ته کتابت یعنی لیکل وښیي چې لیکل کولی شي. دویم دا چې تیراکي ورته وښیي، دریم دا چې تیراندازي ورته وښیي او څلورم دا چې پال رزق وله ورکړي. او دا په د بچو حق دی په والدینو باندې. او دا حدیث کنز العمال کې دی. بل حدیث دی چې کومه زنانه ماشومه د سړي بچی یعنې لوری هغې ته کپړې جوړول ښودل، دا هم کنز العمال کې دی دا حدیث. اولاد ته 3 قسمه خصلتونه او عادتونه ښودل. هغه دا دي چې د حضور صلی الله علیه وسلم محبت ورته ښودل، د اهل بیتو محبت ورته ښودل او د قرآن محبت ورته ښودل. په دې باره کې هغو ته درس و تدریس ورکول چې زمونږه منبع او زمونږه دین دا د حضور علیه السلام د محبت سره تړلی دی، د اهل بیتو د محبت سره تړلی دی او دغه شان د قرآن د محبت سره تړلی دی چې دا ورته موږ وښایو. د بچو په سر باندې لاس تیرول، یتیم بچی په سر باندې د شانه مخې طرف ته لاس تیرول چې کله پلار ژوندی وي او چې کله پلار مړ وي نو د مخې نه شاته تیرول. د اولاد سره حسن سلوک او د شریعت مطابق په هغو باندې خرچ کول دا صدقه ده. بخاري شریف کې حدیث دی چې په اولاد باندې سړی خرچه کوي نو دا د والدینو دپاره صدقه ده. اولا یعنی اول په خپلو بچو باندې خرچ کول دا افضل دی. بیا وروسته په نورو کارونو کې او یا د رشته دارو سره یا پردو خلکو سره حسن سلوک هغه وروستنی عمل دی. سړی خپل بچي محتاج
او ضرورتمند دي نو اولا په هغه باندې صدقه افضل چې هغه سره د هغه سره ښه حسن سلوک وکړي او د هغې سره د خپل پلارتوب او د مورتوب حق ادا کړي. د درې ماشومانو چې څوک پرورش وکړي، یعنی د جنکو ماشومانو چې څوک پرورش وکړي، نو مجموع الزوائد کې دا حدیث دی چې د لپاره جنت واجب شي. الله پاک د دې سړي لپاره جنت ولیکي. یعنی درې ماشومان جنکۍ چې کوم دي د دې شریعت مطابق د پرورش وکړي او بیا یې چې دی نو هغه واده کړي په ښه طریقه سره، نو الله پاک به دې سړي ته چې دی نو د ده لپاره به جنت واجب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا زموږ د نن ورځې درس او الله پاک دې موږ ته ټول